ویل نه جی بالکل بس اتوري ته لاس کو نواب چې دې سټ ته ولا برابر کړ ویلا تا ویلی چې خدای یو دی خو چې داسې کوي تا ویلی چې خدای ویل چې ما خو نه دی ویلی چې خدای یو دی بس تورا نواب کې خوا اکلی خلق ته وی ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي کدا مولا وې نو د توري په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو کو نه زئی ویلې ما تاسو ته پیجندلی وای چې تاسو کې کوملا جوړم شي تورا باندې شي کوله نو عزیزانو توري موري به ټول درته پته ولګي او د ملک به ګوري چې جس کی لاٹھی اس کی بھینس دا ټول به د خان د خلې نو کرانی تماشا به وکي په دې څو ورځو کې نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پورا مانوس کړي نه او دینم زده کړي نه نو ترغه پوره خدای سره زمونږ ګډ جوړ نه جوړيږي نو چار کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو جو قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء اللہ محوکی اغا شے چکم ددر ازاوش لوح محفوظ چ سلی کلی دی چ د خدای رضاوشی نو آغا محو کی داغه پزے نور سولی کی داغه کار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه وا نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ دے او مراقبہ کی عزیزانو داغ نظر پر لوح محفوظ پریوتو اس دا 13 جمعہ ما تستویلیو چھ مراقبے دا اغا علم دے او اغا شان دے چھ دی وقت کے مونگا پی جنم ناو نپی زبزوز دا خبری در تکوم زما دا یقین دے چھ تاسو پی پوئے گئیم نا دا می یقین دے پی جندو خوی پریدا دا می یقین دے چھ پوئے گئیم پی نا چھ مراقبہ ستا ہوئی نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ کے دا آغا وحی عرفانی و وحی القائدہ پا لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا دا زامن و استازی چکمو مولانا طاہر سے دا پاس پا لوح محفوظ لکلے و شقی شقی مانا بدبخت نو دے دیر خپشو او خیال یو که چې دا سړی خو زما د زامنو ډیر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته ځي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کی بیا دو قسم دی تاسو علم کلام وینا خو پریدا و کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دی یو تقدیر مبرم دے و یو تقدیر معلق دے نو تقدیر معلق چھ دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی لکه حدیث کې راځي چې یو سړی
نیک کار کوي 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 چې د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي، نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي 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 چې د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله ای، یو کار تی داسې وشي چې بیا د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. کیس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی، ایس پتہ نه لګي چې دا الله زیاته رضا چې دا هغه په څه شي کې ده. جمعات نه براوته 200 نفله بدی کړي، تسبیح بدی اړولی، خو چې جمعات نه روزه لکه بدی داسې څه تیر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه، اغار سدی لاړه دوره شو. بار چلار شي یو سړی به ولاړی د ننبئی دکان سره چې وګیا ما او یو اتانې راواله او د ننبئی نه ورته یو روټۍ واله ولې ورک امنځونه به په مخ در وشته شوي او په دې یو روټۍ بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی د پاره دی چې یو نیکۍ ته به نه اسره کې، هر نیکۍ ته به ورته غاړه وځي، هر نیکۍ ته. دا به نه وی چې دا لاره کې کاڼی پروت دی، دا به لا څه نیکي مړه خو زه خپتې واړوه. نه نه، زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کاڼی دی خوا کول چې ته څوک تیندکو نه خوري، دا به لرې شي او دا به قبول شي، په دې به جنت ته لاړ شي. ما په خبره پوهېږئ؟ نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی، هیڅ پته نه. عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم، عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم، خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. معشوقي عاشقان خو ډېر زیات دي، اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی، هیڅ پته نه لګي. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره دی. نو زما عزیزانو، مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کخ سړی دی او په لوح محفوظ شقی لیکلی شوی دی، خدای ته په کرم او مهرباني وکړي. څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه یې وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقی په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسم دی، یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم اللہ، یو تقدیر مبرم دیتا وئی چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شوی. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو کوم، ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشیشا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو لچ ورشه
صاحب دوانه به مې نه وباسي موټی والا ګرم کې نه یا الله یا الله دا هسې اکو بکو دي چې ته نه خبر هم نه او زه تا پسې په شیشه دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي راغی عمره ته روان یم دعا راته وکړه. هغه دعا به درته وکړم انشاءالله چې ته لاړ شې خو ورته وایي یا اخی لا تنسانا فی دعائک. اے رورګوټیا چې الته ما دعا نه ایر نه کی الته ما د پارم دعا وکړه. عمر فاروق به دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلی دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لاس اوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې په ورځ تر نور پریوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرست دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهېږئ که نه؟ نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو که نه. مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج 24 ګنټې. تاسو خیال را که تاسو خیال وکړئ زمونږ دې ملک کې جګړې دي صاحبه مانځه نه رستو دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه. یو ورځ دلته یو طالب ما ته وی یاره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو خو دا سنتو نه رستو دی چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه. زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکړئ بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شوي. ما ورته ویل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې دي او ته غواړو یې که ستا ورته حاجت نه وي مې کوه نو خو ما مه تنګوه. که ستا ضرورت خدای ته نه وي که نه مې کوه. نو بس 4 دیخی اوچت پاسې دولار سنتو نه رستو دوا عزیزانو دا یاد لرئ. مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بله تله کې واچي نو دا به پې دروند شي. د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلی دی چې سنتو نه رستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهېږئ؟ مونځ چې وشو
بس خبر خلاص شوا کار دیو ځان له دعا وکړو تختا که لازمه مولا نه ګڼه یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې ځای نه نیسي کافره مانځه نه رستو دې دعا و نه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی بیا هغه مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب ګڼي او که مولا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپرم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی جي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي بس جګړه ختمه شوه زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمهو تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیګا یو سړی مانه تپوس کو چې جی عربو ته تلم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او منځ کوي په دې سینه لاس ږدي مال هغې مور منځ دا منځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاسي خو ویلې رښتیا دی نو پوه خوشم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا ادبي دې معافي غواړم دې خوا وګورئ دلې لاس نامنه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس ته کدلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې زوړندونی وو قرات ته ویلو منځ شو زما خبره پوهیږي دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخی ده پکې غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته الی شحمتیل اذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو هېڅ مذایقه نشته د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیخ دې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او څلور رکعته او څلور رکعته او څلور رکعته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اختل یو بوډا مې چې ژوندی پرې نخوې د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی کړی علم وې هېڅ تکلیف به درته نه درته ایماني ویم زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک شکرونه دي په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوه یم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرات کړی دی داسې ډېر کوڅډب موسډب په شیشه لګیا وي بجدګر مولا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانۍ خبره داسې کړې ده زمونږ ملا خو وی چې داسې نشته ما تې لږ مال راوله نو په سبا راغی وی جیا خو وی چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وی غلط وی ظالم تې لږ راوله چې ما پوه کي که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به ویم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم
چې خدای دې ما ته معافي وکړي. توبه به وباسي. عزیزانو ما هیڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی. ځان ته غټ کتل به زه څه شی ما زه څه یم. ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی. په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی. ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به حساب کیږي. ما نه سپی هم ښه دی.